Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the SCA. The lecture के मामूंगा द क्लास 10 बायोलॉजी स्टार्ट को फर्स्ट लेक्चर दे और राजे की स्टार्ट को फर्स्ट चैप्टर चे कम दे आगे दे होमोस्टेसिस definition को the ability of a body to maintain or nearly maintain constant internal environment is called homeostasis. د یو باډي هغه صلاحیت چې د هغې په وجه د هغه د جسم دننه چې کم انوایرمنټ دی کم ماحول دی هغه برقرار ساتي یا په هغې کې چې څه تبدیلي راځي نو د هغې تبدیلۍ چې کم دی خلاف مزاحمت کوي او په بدن کې دننه تبدیلي راوستل چې کم دی هغه نه پرېږدي. explanation لکو some components that is water temperature and solute level is necessary for a body to be constant, and therefore every organism make use of his ability to maintain these components at a constant level. په هر جسم کې په هر باډي کې صدا سے کمپوننټس صدا سے سوزونه مطلب مثال چې کوم دی واټر شو اوبه ټمپریچر حرارت او سلوټ لیول په دې کې سالټ لیول راځي شوګر لیول هم راځي پروټینز او کاربوهایډریټس دا څومره کمپاوند چې کوم دي د دې لیول پکې ټول شامل دی دا په یو کانسټنټ د یو خاص پیمانه د هغې پورې بدن ته ضرورت دی که د هغې نه سیوا شي هم بدن ته مسله جوړیږي که د هغې نه کم شي بیا هم بدن ته مسله جوړیږي. نو هر باډي دا سیزونه چې کوم دي دا په یو خاص لیول باندې د ساتلو کوشش کوي. دا د هوموسټیسس ډیفینیشن اصل کې د هوموسټیسس مطلب څه دی؟ هوموسټیسس دا د دوو لفظونو نه جوړ دی چې یو دی هومو HOMEO होमो मतलब दे सेम एक जैसा या यो शांति और स्टेसिस मतलब दे स्टैंडिंग और स्टैटिक पोजीशन. نو سیم سټینډینګ سیم پوزیشن سیم سټیټ دا د هوموسټیسس مطلب دی او دا ډیفینیشن مونږ وکړو د ابیلیټي اف ا باډي ټو مینټین اور نیرلی مینټین د یو جسم هغه صلاحیت چې په هغې باندې برقرار ساتي یا د برقرار ساتلو کوشش کوي کانسټنټ انټرنل انوایرمنټ د یو جسم چې دننه کم ماحولي هغه تبدیلی پرېښودو ته نه پرېږدي. مطلب څنګه یو باډي دا په دې کې چې کله شوګر لیول دا د هیومن باډي د پاره چې کم دی دا 120 mg دی پر ایم ایل 120 ملی ګرام پر ایم ایل چې کم دی دا د هیومن باډي بلډ ګلوکوز یا شوګر لیول دی موږ چې ورته په پښتو کې شوګر وایو 120 mg پر ایم ایل دا نارمل ویلیو ده. نو کله چې په بدن کې دا ویلیو د 120 نه سیوا شي 140 پورې کله نا کله میډیکل ډاکټرز چې کوم دي هغه دا نارمل کنسیډر کوي او د دې نه چې کله سیوا شي نو بیا په باډي کې الله یو داسې صلاحیت ایښی دی یو داسې ځای دی چې هغې ته ګلینډ وایي او د هغې نوم دی آیزلیټ آف لنګرهان. دا د هغه ګلینډ نوم دی دې ته آیزلیټ آف لنګرهان ځکه وایي چې دا د هغه ساینټسټ چې کوم و لنګرهان هغه ډسکور کړی نو چې کله په باډي کې د بلډ ګلوکوز لیول چې کوم دی د هغه د 120 دا یا د 140 mg نه اباو لاړ شي
نو بیا دا کم ګلینډ چې کوم دی دا دوه ټایپس هارمون چې کوم دی هغه سیکریټ کوي. فرست هارمون چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي انسولین. د دې کار څه دی؟ کله چې په بلډ کې ګلوکوز لیول سیوا شي نو انسولین چې کوم دی دا سیکریټ شي بلډ ته او بلډ ته دا میسج میلاو شي چې کوم سیوا ګلوکوز دی نو دا دی په لیور کې یا په آینه کې سټور کړی شي. نو آینه په حرکت کې راشي او هغه چې کوم دا سیوا ګلوکوز لیول دی هغه سټور کی په بدن کې او هغې ته بیا یو کمپاوند ویلی کېږي ګلایکوجن. ګلایکوجن په پام کې چې کوم دی دا ګلوکوز چې کوم سیوای دا سټور کی. بیا چې کله په بدن کې د 120 mg نه د ګلوکوز لیول راولویږي انسان ډیر زیات کار وکړي یا ډیر ایکسرسایز وکړي یا گیم وکړي نو دا ګلوکوز لیول چې کوم دی دا ډاون کیږي. نو په دغه وخت کې دا ګلینډ چې کوم دی دا یو بل هارمون چې کوم دی هغې ته ګلوکاګان وایي. ګلوکاګان هغه هارمون دا سیکنډ هارمون دی د دې ګلینډ هغه سیکریټ شي او لیور ته میسج ورکړي آینې ته میسج ورکړي چې دا کې کوم ګلایکوجن دی هغه واپس ګلوکوز ته کنورټ کا او بلډ ته چې کوم دی دا ریلیز کا. نو هغه په لیور کې ګلایکوجن واپس ګلوکوز ته بدل شي او هغه واپس بلډ ته داخل شي. نو دا یو میکانیزم دی دا الله تعالی یو نظام یې په بدن کې آیزلټ آف لنګرهان یا دا ګلینډ چې دا زموږ په باډي کې د ګلوکوز لیول چې کوم دی هغه برقرار ساتي او کله چې انسولین یا دا ګلینډ چې کوم دی دا ډسفنکشن شي خپل کار پرېږدي نو بیا انسولین په یا نه پیدا کېږي یا په کم اماونټ کې پیدا کېږي نو بیا بلډ ګلوکوز لیول چې کوم دی دا کنټرول نه وي ان کنټرولي او هغې ته بیا ډایبیټک پیشنټ ویلی کېږي یا ورته مونږ د شوګر بیمار وایو. نو هغه ته چې بیا کله کنډیشن سیریس شي نو هغه ته بیا ډاکټرس چې کوم دی انسولین انجکشن یې ولیکي هغه چې کله هم بیا خوراک کوي ورځ کې 2 ټایمه سهار او ماښام نو هغه د خوراک نه مخکې چې کوم دی بیا انسولین انجکشن یې لګوي. ولې د هغه بدن کې چې د هوموسټیسس کوم نظام دی هغې کې څه فالټ راغلی څه ډیفیکټ پکې راغلی. نو هوموسټیسس دا هغه نظام دی په هر بدن کې دا هغه صلاحیت دی چې په بدن کې دننه کومې تبدیلیانې راځي کوم اتار چړاو راځي نو د هغې مخنیوی کوي هغه سټاپ کوي د هغې خلاف مزاحمت کوي. نو دا هوموسټیسس دی. اوس د دې هوموسټیسس چې کوم دی لک امپارټنس لیکو امپارټنس آف هوموسټیسس زموږ سره څه دي. امپارټنس آف هوموسټیسس Homeostasis is necessary for living organisms because homeostasis د جاندار جسم لپاره ضروری دی. نو ولې څه وجه ده؟ فرست لیکو homeostasis is necessary for normal body function. Necessary for normal body functions. homeostasis ضروری دی د جسم د نارمل باډي فنکشنز دپاره چې هغه خپل کار چې کوم دی هغه په نارمل طریقه کوي او هغې کې اتار چړاو نه راځي. تاسو له ما د ګلوکوز لیول یا د شوګر د بیمار چې کوم اگزامپل هغه درکو چې کله هوموسټیسس سټاپ شي او هغې کې فالټ راشي هغې کې مسله راشي نو بیا چې کوم دی دا قسمه بیماریانې جوړیږي. سیکنډ څه دی؟ it enables an
organism to get rid of waste products. دا یو ارګینزم د دې قابل کوي چې په جسم کې کله ویسٹ پروډکټ یا فالتو مادې جوړیږي نو هغه چې کوم دی خارجي یا د هغې نه خلاصوي. کومې فالتو مادې دي؟ په جسم کې د ګردو یو نظام دی په انیملز کې چې هغه د جسم نه یوریا چې دا یو ټاکسیک دی، دا یو زهریله سبسټانس دی، دا د بدن نه چې کوم دی بهر ته وباسي. نو یوریا چې کوم دی دا په کډنیز کې ایکسکریټ کیږي، د بلډ نه د دې ایکسکریشن کیږي او دا د هوموسټیسس یو نظام دی او د دې لپاره هارمون استعمالیږي، ایل ایچ ورته وایي یا ورته لیوټنایزنګ هارمون هم وایي. د دې هارمون دا کار دی چې دا میسج لیږي کډنیز ته چې د وخت کې په بلډ کې چې کوم دی لیول اف یوریا یا لیول اف ویسٹ چې کوم دی دا سیوا دی، نو لہذا فلټریشن سٹارټ شي او د هوموسټیسس په وجه بدن د دې قابل شي چې د ویسٹ میټیریل نه بدن چې کوم دی هغه خلاص شي او بدن نارمل سټیټ ته راشي. تھرڈ نمبر امپورټنس چې کوم دی it maintains a constant level of salts, water and temperature. د هوموسټیسس په وجه باندې یو جسم چې کم دی په هغې کې د سلوټ مقدار یا د سالټ مقدار چې کم دی، سلوټ هغه څیز ته وایي چې هغې بدن کې ضرورت وي او دا په واټرز کې یا په بلډ کې حل کیږي او بدن ته مختلف فنکشنز لپاره انرژي ورکوي. د هوموسټیسس په وجه باندې سلوټ لیول چې دی دا په بدن کې برقراري، واټر لیول چې کم دی دا هم برقراري. د هوموسټیسس په وجه کې کله بدن کې اوبه سیوایي نو بیا کډنیز چې کم دی هغه څه کوي، هغه زیات یورین پیدا کوي او د اوبو مقدار چې کم دی هغه نارمل ته راولي. که چېرته بدن کې د اوبو مقدار چې کم دی کم شي نو بیا کډنیز چې کم دی هغه یورین پروډکشن چې کم دی هغه سټاپ کوي او په بدن کې د اوبو کم لیول چې کم دی هغه برقرار ساتي. که موږ روژه کې وګورو نو روژه کې چې کم دی خاص کر د 11-12 بجو نه پس انسان ته چې کم دی یورینیشن دا چې کم دی نه راځي. دا ولې دغه وخت کې په بدن کې د اوبو مقدار چې کم دی هغه کم شوی او الریډي کډنیز ته دا میسج میلاو شوی چې د اوبو مقدار چې کم دی بدن کې کم دی، لہذا کډنی چې کم دی هغه یورینیشن چې کم دی هغه یا یوریا فارمیشن چې کم دی یا یوریا فلټریشن چې کم دی هغه سټاپ کی. دغه شان ټمپریچر دی نو هوموسټیسس په وجه د بدن ټمپریچر چې کم دی هغه نارملی کله چې ګرمي ایکسټرنل ټمپریچر په بدن باندې اثر کوي نو دغه وخت کې جسم ته دا میسج میلاو شي پرسپایریشن سټارټ شي، مطلب د جسم نه خوله وتل چې کم دی هغه سټارټ شي او دغه وخت کې دا د دې کار صحیح د دې فنکشن دا دی چې دا د بدن ټمپریچر چې کم دی هغه نارمل سټیټ ته راولي. دغه شانتې ویزو ډایلیشن کیږي، سکین ته چې کم رګونه راغلي نو د هغې ډایلیټ شي، رګونه کولاو شي، بلډ سپلای چې کم دی هغه زیاته شي، ولې چې هیټ د باډي نه چې کم دی هغه لاس شي. نو دا یو بل سیستم دی ویزو ډایلیشن او ویزو کنسټرکشن دغې ته وایي چې یخنۍ کې رګونه چې کم دی دا کنټریکټ کیږي یا بلډ سپلای چې کوم دی هغه سکین ته کمی او په ګرمۍ کې چې کوم دی دا ډایلیټ کیږي، سکین ته د بلډ سپلای چې کوم دی دا سیوا کوي. نو دا د هوموسټیسس یوه بله فایده ده چې د دې په وجه باندې د باډي کوم ټمپریچر چې دی هغه نارمل سټیټ ته راځي. 4 نمبر امپورټنس اف هوموسټیسس چې کوم دی دا مونږه لیکو.
It provides the body a system of check and balance in order to perform normal body functions. It provides the body a system of check and balance in order to perform normal body function. دا بدن له یو داسې ریډار سیستم ورکوي چې د هغې په هر ځای باندې نظري او هغه سنسیټیو وي او باډي باندې چک اینډ بیلنس ساتي چې کم ځای کې کم لیول د یو سلوټ یا د ټمپریچر یا د واټر یا د ګلوکوز دا های کیږي نو الته ډایرکټ میسج د ویریس هارمونز په پام کې چې کوم دی کنوی کیږي او د هغې لیول لاندې راولي که چېرته دا لیول ډاون شي نو بیا نور هارمونز دي چې هغه سیکریټ شي او هغه دا لیول واپس اپ بوزي او دا نارمل ته راولي نو دا یو ریډار سیسټم دی په لیوینګ ارګینیزمز کې په لیوینګ باډیز کې چې دا بدن کم انټرنل انوایرمنټ دی کم دننه ماحول دی کم دننه نظام دی هغه په یو نارمل سټیټ باندې ساتي او کله چې هوموسټیسس سیستم کې فالټ راشي یا ډیفیکټ راشي نو بیا را لیوینګ باډي چې کومه ده دا د مختلف ډیزیزز سره د مختلف بیماریانو سره مخامخ کیږي او هغه چې کوم دی ډیر زیات لاس یا ډیر زیات نقصان طرف ته ځي نو امید کوم چې تاسو به هوموسټیسس باندې څه نه څه کنسپټ کلیر شوی ویډیو پوره واچ کړئ کمنټ لایک او سبسکرایب لازمي وکړئ او ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله بیا ملاقات به په نیکسټ لیکچر کې کیږي تھینک یو